جی دا مخال زمون سره سینیټر بهرامن خان تنگي موجود دی. زه د دې خورې شهدا ابن امین او الله رب العالمین دې شهادت قبول کړي. او دویمه خبردار چې زمونږ د 400 د خیبر پښتونخوا خورې ډیر زیات شهدا ورکړل. ما په خپل تقریر کې پرون په سینټ کې وی چې بس موږ ستړي شو، کومه پورې به موږ لا شو ته کومه پورې به د خیبر پښتونخوا اني یو مزمت د پیپل پارټي چې کله حکومت واغه ټیم کې دغه حالات وو چې هغه ټیم کې د پیپل پارټي مشران هغه ټارګټ وو، بیا چې دغه حکومت لاړو نو بیا چې کوم دغه صورت خلک دغه خبره کوي چې ګور هغه حکومت لاړه بمی چوده بیا چا او وی چیرې زبا سره مطلب داري چې اغیله دفترونه ورکوم، اغیله به وزارتونه ورکوم، اغیله په اسلام آباد کې افیس ورکوم. نو زه دا ضرور وایم چې د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکومت ته پاره د منګه هغه فیصلې نه کوو چې کومې فیصلې دي بیا موږ د لاشونو په شکل کې ورکو. خو زالب خان صاحب یو خبره کوم، د پاکستان پیپلز پارټي همیشه دا سټینډ دی چې هغه که په حکومت کې وي او په اپوزیشن کې وي نو موږ د دهشتګردۍ خلاف یو او د دهشتګردۍ په دې وجه خلاف یو چې زما ماشومان دی ولې شهیدان کیږي او هغه د پس شهیدان کیږي. نن د ابتهار او د نورالامین ماشومان د خپل پلار د وینې تپوس د چانو کی نو موږ دا سوچ کو چې نن د دوی خوریانې د خپل ورونو د شهادت تپوس چانو کی، نن د دوی والدین د شهادت تپوس چانو کی. موږ دا ضرور وایو چې یاره د خپل اقتدار د پاره دی، د خپل حکومت د پاره دی، ډبل سټینډرډ نالي او په یو پیچ کې سو پورې د پاکستان سیاستدانان نی راغلي، میډیا، عوام، ادارې او سیاستدانان. نو زمونږ ملک او بیا سپیشلی زمونږ خیبر پښتونخوا به موږ د خپل بچو او د خپلونو لاشونو چي سینیټر صاحب خلک د بلاول بټونه تمه کوي، خلک د پیپل پارټي نه تمه کوي، بیا تاسو د برسټر صاحب د بیانونه کتلي په یو ټي وي باندې داسې بکواس کړی دی چې کم سړی به داسې چې هغه په نهره باندې نن پاتې شي لکه دا زموږ په زخمونو باندې بیا دا پرخرونه یا د مزمت ته په کم نظر ګوري چې دی وخت یو ټویټ عام سړی په ټویټ څه پیږي او ټویټ څه ګوري. زه بالکل د پاکستان د یو سینټ د ممبر په حیثیت باندې بالکل د حق کې نه چې مونږه بلس ورځې مذمت کو او مونږ بجاړو. د دې حل دا دی چې د پاکستان سو پورې عوام، ادارې، میډیا او سیاستدانان په یو پیش نه وی راغلي. نو لہذا منګه دې سره مخ یو پرون چې کوم نګرا وزیر اعلی کوم سټیټمنټ ورکړی دی چې دا کاته د 40 سال نه روانه ده او دا سنوي خبره نه ده، زه بالکل دې خبرې مذمت کوم. بشک چې د 79 ریوالوشن نه پس چې کله افغانستان کې انقلاب رالو نو دا 44 ایرز دی چې د دې سره موږ مخ یو، خو د دې ذمہ دار څوک دی، کله پورې به دا دماکې کیږي او کله پورې موږ لا شنو چتو. نو زما په خیال باندې ما سلور فیلر ساتو یاد کړل، عوام، میډیا، ادارې او سیاستدانان چې کله په یو پیچنی راغلی نو الله دې نه کړي دا سیاست روانه. صحیح، ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو چې ریاست یې ذموار دي او دا سیاسي مشران یې ذموار دي. دوی به ځان په یو پیج راولي، دوی به راځي ودرېږي به دوی مزمت نور زمونږ نه لګي په مزمتو کې خو موږ لکو ته مړي ورسوله. نو دا سیاسي خلک به موږ درم ګڼو چې دوی خپل پالیسۍ بدلې کړي او دوی راپاسې او موږ ورپسې شو. او نن دغه خبرې ته څنګه ګورې بهرامن خان لکه یو پولیس میسج ګردش کوي او پروپیګنډا یې دغه کړې ده، د پښتونخوا د پولیس مورال ته څنګه ګورې؟ زه د خیبر پښتونخوا د یو شی تاسو سوال کو خو ما بل ذهن ترالو چې په 2015 کې د شهدا پیکج، زه بس تاسو سوال ته بیا راشم چې 2015 کې د پولیس د شهدا پیکج اناونس شوی دی. لہذا پر 2 ورځې 3 ورځو کې همغه د شهداو سره ډیر زیات همدردی وي، خو بیا د اغوی ماشومان او د اغوی کونډې د خپل پیکج د پاره اغوی بیزته کیږي. نو لہذا زه موجوده حکومت ته اپیل کوم چې کوم پیکج د شهدا د پیکج اناونسمنت شوی دی نو کم از کم د اغوی لواحقین سره د نور د اغوی بیزته دی نه کیږي او اغوی ته د خپل پیکج کم دی قانون کې د هغه دی ورکړي په کور په دایلیز باندې. بل څو پورې چې تاسو ته کوم سوال کو د خیبر پښتونخوا د پولیس نو زما په خیال باندې که تاسو وګورئ نو په هر دماکه کې د خیبر پولیس خو موږ بیا هم دې ډپارټمنټ پولیس ته ډیر په
کم نظر ګورو، موږ د دوی بې عزتۍ کوو، موږ د دوی خپل نوکران ګڼو. بېشک چې دا د سټیټ نوکران دي خو د سینیټر بیرمن تنګي نوکران نه دي. موږ له پکار دي چې عوام د خیبر پښتونخوا کروڑونه عوام نن د خپل پولیس ډپارټمنټ سره شانه به شانه ودرېږي او دوی چې کومې قربانۍ ورکوي هغې قربانو ته د عزت په نظر وکتلی شي. صاحب څوک دي جي دا د بیانونو ته په کوم نظر ګورئ؟ دا کوم هر حکومت کې دله یو موقع ورکوي لکه پرونې چې کوم بیان ورکوي یا کتلي یا نه خو هغې کې دا کړي دي هغه انکرې ته وایي چېرې تا به بېګا ډوډۍ نه خوړلې. زه بیرسټر صاحب چې کوم دی نو دا زما کولیګ پاتې شوی دی ما سره په سینټ کې، خو د ده بیکګراونډ دا دی چې دا جمعه اسلامي سره او بیا د جمعه اسلامي نه پس دی لاړو د ام کیو ایم ته مهاجرینو ته او الطاف حسین هغه له ټیکټ ورکه هغې سینیټر کو 6 کاله هغه د سینټ په فلور باندې او بیا د هغې نه پس چې کله د هغه ټایم ختم شو نو هغه بیا پی ټی آی راوستو او هغه عمران راوستو مته چې هغه د خپل حکومت ترجمان جوړ کو او هغه چې پرون سویلی دی یا هغه چې کوم انټرویو ورکړی دا هغه چې په افغانستان کې جهاد کوم خبرې کړې دي هغه د طالبانو سره د خپل روابطو د خپل تعلقاتو خبرې کړې دي نو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ټول پښتانه دین خبر دي او دا ډیره د سوچ خبر چې د پښتو ویلو والا کس د پښتنو په لاشونو باندې یو ځل بیا د سیاست ناکام کوشش کړي. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا درد چې کم دی دا د خاندان ته دا درد چې کم دی نو دا افتخار خاندان دا چې کم دی نو رب دی دا چې کم دی نو محمد دی دلته کې شپږ جنازې په تایید کې موږ اوچتې کړې وتل ټول 400 دا درد چې کوم شعوري کړ مخصوصي نن د دوا دی د ابن امیر افتخار دی ډیره اخیری دعا زم چې کم دی نو هغه